په ګورنمنټ ډیګري کالج کې د بي ایس د پروګرام په حواله زموږ خبرې اترې روانې دي. دلته په باټني کې هم بي ایس کېږي. موږ سره د باټني ډپارټمنټ چې کوم هیډ دی یا ایچ او ډي دی ښاغلی ډاکټر فیض الحق صاحب، هغوی سره د دغه ډپارټمنټ په حواله خبرې اترې کوو. سر ستړي مه شئ، په خیر راغلاست. وعلیکم السلام. السلام علیکم. څنګه خیر خیر تاسو ښه سر؟ خیر خیر د الله شکر. لږ شان د خپل ډپارټمنټ په حواله زموږ سټوډنټانو ته ووایئ چې کله تاسو د بي ایس په دې ډیګري کالج کې شروع کړی؟ تاسو ډېر اهم کوېسچن وکړو. اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ د بي ایس باټني اولنه سلیکشن ولې وکړو. د دې مین دو وجوهات دي. اول وجه دا ده چې بي ایس باټني چونکې بټګرام داسې علاقه ده چې دلته کې د میډیکل سټوډنټ په انټر کې ټرند چې کوم دی هغه زیات دی، تعداد هم زیات دی. نو موږ چې وکتلو نو د انټر تعداد د زیات سټوډنټ د وجې نه موږ دلته کې بي ایس چې کوم دی هغې لپاره اول نه اپلای وکړه په 2017 کې. پرنسپل زموږ وخت کې سید الحق صاحب و، هغې موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړه او په 2017 کې موږ ته ډایرکټریټ نه پرمیشن ملاو شو. بیا موږ په 2017 کې زموږ اصل کې پرمیشن دو ځایونه موږ اخیستلي، یو ډایرکټریټ نه او یو د یونیورسټۍ نه. یونیورسټۍ نه موږ پرمیشن واخیسته او په 2018 کې موږ 37 سټوډنټ چې کوم دي هغه په بي ایس کې موږ هغوی له ایډمیشن ورکړه. او هغې کې څه سټوډنټ چونکې د هغو شاته بیس چې کوم هغه ډېر کمزور و، نو هغې کې سره ډراپ شله او موږ سره 15 سټوډنټ داسې وو چې هغوی 2022 کې خپل بي ایس ډګري چې کوم دی هغه کمپلیټ کړه. او کرنټلی هغوی چې کوم دي څه سټوډنټ چې کوم دي هغه په پی ایچ ډي کې انرول دي او څه چې دي هغه په ایم فل کې انرول دي. او دویم وجه د دې دا ده چې چونکې زما په خپله په باټني کې پی ایچ ډي ده، زه په دې علاقې کې ګرځېدلی یم، دلته کې پلانټ ډایورسټي ډېره زیاته ده او سټوډنټ چې کوم دی باټني کې زیاتره ورک چې کوم دی هغه فیلډ ورک وي. نو سټوډنټ ته په دې کې په ریسرچ کې ډېر زیاته اسانتیا وي چې هغو ته خپل په کور کې لکه هغو ته په خپل په کلي کې هغه څه ملاویږي چې هغې منتې هغو خپل ریسرچ کولی شي. جی یو سټوډنټ چې په بي ایس باټني کې ایډمیشن کوي هغه د نورو کالجونو یونیورسټو په نسبت د بټګرام ډیګري کالج انتخاب ولې وکړي؟ د هغې خو مین دا وجه ده چې موږ سره دلته کې لیب چې دی هغه هم فلي اکوپ دی، تاسو کتلی دی. او دې نه علاوه موږ په خپله د ایم فل او د پی ایچ ډي سټوډنټ چې کوم دی د هغو کو سپروایزر هم یو تیسیز موږ هم هلکانو ته کړي دي، ریسرچ کړی دی او د یونیورسټۍ ټیم چې دی هغو خاص اپریشیټ کړي دي چې زموږ د بي ایس سټوډنټ او د یونیورسټۍ د ایم فل سټوډنټ مقابله کړي. نو دې وجې نه موږ دا غواړو چې زموږ د بټګرام سټوډنټ چونکې دلته کې پوټینشل زیات دی او خلک قابل دي، خو د دو اصل کې موټیویشن نشته، کاونسلینګ نشته. نو کاونسلینګ او موټیویشن وشي نو انشاءالله زموږ د کالج چې دی دلته کې موږ سره هر قسم فیسلیټیز موجود دي چې هغې سره موږ سټوډنټ چې کوم دی د هغو ګایډلاین کوو. سر دا راته ووایئ چې په روان سمسټر کې به تاسو سره څو سیټه وي چې د باټني سټوډنټانو باید ایډمیشن اخیستی شي؟ په دې وخت کې هم موږ سره کرنټلی 66 سټوډنټ دي، 66 سټوډنټ دي چې هغه موږ سره په 3rd سمسټر کې او په 7 سمسټر کې موږ سره انرول دي. او په راتلونکي سمسټر کې انشاءالله 40 سیټونه چې کوم دي هغه زموږ مختص دي هغه به موږ کوو. او دې نه علاوه 10 سیټونه چې کوم دي هغه د پرنسپل په اختیار کې دي. نو موږ انشاءالله 50 پورې ایډمیشن چې کوم دي هغه ورکولی شو په بي ایس باټني کې. تاسو د پلان ډایورسټي خبره په دې سیمه کې وکړه، نو سټوډنټان تاسو چېرته آوټ سټیشن ته دغه پلان ډایورسټي ورته کوئ، ګرځوئ که نه؟ جی بالکل جی، پلان ډایورسټي باندې هلکانو تیسیس کړ دي او هغه تیسیس به تاسو ته انشاءالله موږ شیر کړو، کاپي به درته ولیږو. ډېر ځله موږ د هلکان بوتل دي تر بلیجې پورې، ملکای سر پورې دي، د هغې پورې مچای سره پورې هلې ته پکې تلي. سټوډنټ ډایورسټي چې کوم د موږ د پروفیسران هم ځان سره بوتل دي پکې، تر دې پورې چې موږ د سالټ رینج پلانټ چې کوم دی د هغه هم کلیکشن کړی دی. او لکه موږ خپل چې څومره موږ سره د هغې فیسلیټیز شته موږ خپل سټوډنټ چې کوم دی هغه فیسلیټیټ کړو. د ډېرو هلکانو سره ډېرې جینکۍ هم غواړي چې هغې بي ایس په باټني کې وکړي، ولې دلته زیاتر پلاران یا فیملیز چې کوم دی هغوی ته د پیسې نه مخکې د تعلیم کولو اجازت نه ورکوي. تاسو به داسې فیملیز ته یا داسې پیرنټس ته څه ویل غواړئ؟ کرنټلی هم سره 6 سټوډنټ چې کوم دي هغه موږ سره په 7 سیمسټر کې انرول دي. نو هغو ته هم داسې څه مسله نشته. دلته کې موږ سره هغه فیمیل لپاره جدا سیټ اپ دی او میل لپاره جدا سیټ اپ دی. او څومره چې د فیمیل کوم مسایل راځي نو هغه موږ ښه په صحیح طریقې سره هغه موږ هغه کو فیس کو او کوشش کو چې موږ خپل فیمیل سټوډنټ چې کوم دی هغه فیسیلیټیټ کو. نو زموږ د بټګرام عوام ته د بټګرام خلکو ته هم دا ریکویسټ دی چې تاسو خپل
ماشومان چې دی هغه د کالج کې داخل کړي او د دې بیا موږ نه باقاعده تپوس کوي جی چې زمونږ بچي چې دی هغه د کالج ته راځي یا نه راځي زمونږ بچي چې کوم دی هغه سوم ته د هغه ټاپکس ولستلې سوم ته د هغه کریډ هاوس جوړ شل نو موږ دا ریکوست کو د دوی خپل تاسو په دې میډیا په ذریعہ سره چې دا پیرنټس لپاره کار دي چې دوی کالج سره خپل تعلق چې کوم دی هغه قائم ساتي نو ان شاء الله دا کالج چې کوم په دې حالت کې اوس دی نو دا به ان شاء الله نیکسټ 15 کالو کې بعد د یونیورسيټي مقابله کوي ډیره مننه تھینکس